बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के मुंगा आगा एक्शंस शोगाओ چې کوم एक्शंस موجوده وخت کې جاری او بل د هغې ټایم شوی وي. مطلب دا دی چې موږ داسې یو خبره کوو چې هغې کې موږ ټایم هم شو کوو چې دومره ټایم د دې کار وشو، ټیک ده، او په هغې کې موږ هغه اکشن هم شو کوو، کنټینیوټي د هغې هم شو کوو. نو ځکه دې کې رومبی چې کوم دی زموږ ته کنټینیوټي اف اکشن ان پریزنټ، دا پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس چې کوم دی پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز، دا پریزنٹ پہلے حال او پرفیکٹ مکمل کنٹینیوز جاری ٹینس تے، ٹھیک ہے، دا پہلے حال مکمل او جاری. دی کې مونږه مکمل خبره کوو، دی کې مونږ جاری خبره کوو. مکمل پکې ځکه کوو مونږ چې په دې کې مونږه ټایم شو کوو چې دومره ټایم وشو، دی وخت نه دا کار شو کیږي، دی وخت نه دا کار شروع شوی دی، دی ټایم نه شروع شوی دی، دی ډے نه شروع شوی دی، دی منث نه شروع شوی دی، ایر نه شروع شوی دی. نو ټایم پکې مونږه زمانه وخت پکې خو چې دی وخت نه دا کار شروع شوی دی، او پلس پکې مونږه دا شو کوو چې دا کار اوس هم جاری دی، دومره وخت هم وشو، دومره ورځ، دومره میاشت، یا ډیوریشن مونږه خو او یا چې کوم دی نو مونږه سپیسیفیک پوینټ آف ټایم خو. نو دا بالکل سٹارټ نه چې مونږ څخه دی کنټینیوټي اف ایکشن، کنټینیوټي اف ایکشن ان پریزنٹ. موجوده وخت کې چې کله مونږه د یو ایکشن د یو عمل مسلسلتیا تسلسل خو چې مسلسل دا کار شروع دی، ځکه مسلسل چې مونږ په دې خبره باندې تاکید کوو، زور ورکوو چې دومره وخت وشو او تر اوسه پورې چې کوم دی دا کار لا جاری دی، کنٹینیوس دین. دې ته وایي کنٹینیوٹی آف ایکشن ان پریزنٹ، موجودہ وقت میں کسی کام کا تسلسل. ندی کې مونږه د سینس او د فار استعمال کوو د ټیم نه مخکې، چې کله مونږه ټایم، ډیټ، ډے، منث دا شو کوو چې نه مخکې سینس یا فار استعمالیږي. نه سپیسیفیک ټایم دپاره سینس استعمالیږي او ډیوریشن آف ټایم دپاره فور استعمالیږي. نه سپیسیفیک ټایم نه مراد چې کوم دی نو خاص چې کوم دی نو هغه وخت دی. مطلب دا دی چې مونږه فکس ټایم خو سپیسیفیک خاص، لکه فکس ټایم څه دی، لکه مثال فکس منث خو، لکه چې منث مونږ څخه ټوټل 12 دی، او په هغې کې یو خاص منث مونږ وکړو چې دې میاشتې نه زه انګلیش لینګویج کورس کوم یا کلاسز اخلم، مطلب جنوري نه، فبروري نه وغیره. نو دا سپیسیفیک منث ما وښوله، ټول منث مې نه دي ښولی چې 2 میاشتې، 3 میاشتې، 10 میاشتې، نه، صرف یو خاص میاشت ما وښوله، سپیسیفیک منث مې وښوله. دغسې سپیسیفیک نه دې سره به سینس استعمالیږي، سینس جنوري، سینس فبروري، داسې به راځي. دغسې موږ څخه چې کوم دی نو ایر دی، نه ایر ما 2010 خو 2020 مې خو 2019 دې سره به سینس ځکه ما سپیسیفیک ایر وخوم. او دغسې نیکسټ چې کوم دی نو ما ډے وښوله، مطلب منډے، ټیوزډے، دې ورځې نه زه کلاس اخلم یا کورس کوم وغیره. نو دې دا هم سپیسیفیک ټایم دې سره هم سینس راځي. نیکسټ بیا موږ څخه چې کوم دی نو د ورځې چې کوم 24 ګنټې دي او بیا په هغې کې د ورځې 12 ګنټې دي او بیا چې کوم دی نو موږ څخه اے ایم پی ایم دي وغیره. سو چې کوم او کلاک سره کومه زه خبره کوم چې فکس ټایم زه کوم 1 او کلاک، 2 او کلاک، یا اے ایم یا پی ایم سره چې کومه خبره زه کوم چې 1 اے ایم 1 پی ایم، نو دا سپیسیفیک ټایم ما وښوله. اگر 1 اے ایم ما وښو نو دې نه مراد د چې کوم دی نو د شپې چې کوم دی نو 1 بجه ده. اگر 1 پی ایم ما وښو دې نه مراد چې کوم دی نو د ورځې 1 بجه ده. نو د او کلاک مې وښو نو او کلاک هم چې کوم دی نو فکس ټایم شو کول دي، مطلب یو 1 او کلاک، 2 او کلاک. د دې په مقابله کې کوم مثال په طور باندې اوس زه چې کوم دی نو سپیسیفیک ټایم نه شو کوم، اوس 1 او کلاک او 1 اے ایم، پی ایم، 2 پی ایم، دې سره خو چې کوم دی نو دا سپیسیفیک سره به سینس راځي، سینس 1 او کلاک. او که زه فور سره چې کوم دی نو خبره کوم نو هغه به کومه خبره ډیوریشن آف ټایم، چې کله زه دورانیه کوم چې دوره دورانیه د یو کار وشو، مطلب دا دی چې یو ګنټه وشوه 1 آور، نو فور 1 آور به وي، ځکه چې 1 آور مین 1 घंटा، خو دې کې سپیسیفیک ټایم ما ونه خو، خاص وخت مې ونه خو چې خاص وخت څو 1 بجه وه، 2 بجې وي، 3 بجې وي، سپیسیفیک ټایم مې شو نه کړ، صرف 1 آور مې ووي. یا 2 آورز چې جمع کېږي د دې پہچان دا چې سره به ایس لګي، آورز، 3 آورز، 4 آورز، نو چې کوم سره ایس لګي او جمع یې جوړېږي نو هغه ډیوریشن یې اکثر اوقات هغه ډیوریشن دورانیه. نو دورانیه دپاره به زه فور استعمالوم، 1 آور، 2 آورز، 3 آورز. دغسې منټس دي نو دا هم سپیسیفیک نه دي، هره ګنټه کې منټس دي، نو د هغې چې کوم دی نو
خاص نوم نشته صرف ډیوریشن ویلی شم چې 1 منټ 2 منټ نو فور 1 منټ فور 2 منټس نیکسٹ سیکنډز دي نه سیکنډ سره به هم چې کوم دی نو استعمالیږي سیکنډ سره فور او که زه سیورل منټس وام یا سیورل سیکنډز وام یا سیورل ټایمز وام څو ځله لکه مطلب دومره سیورل ټایم چې کوم دی نو سیورل کوي چې کوم دی نو وختونه چې کوم دی دا کار شروع دی وغیره وغیره نو دې دپاره به چې کوم دی نو مونږ فور استعمالو بیا ډے شوه نو 1 ډے 2 ډیز 3 ډیز نو به فور استعمالو سپیسیفیک دپاره چې کوم دی نو ډے دپاره بیا سینس دی چې ته سپیسیفیک ډے شو کې مطلب منډے ټیوزډے او سپیسیفیک نه زه استعمالوم 1 ډے 2 ډیز 3 ډیز نه دا کار دا ایکشن جاری دی نو دې لپاره فور استعمالیږي نیکسٹ بیا چې کوم دی نو ډے نه پس منت ته نو زه ډیوریشن آف منت ہوم ड्यूरेशन ऑफ टाइम मूंगा डिस्कस कर ड्यूरेशन ऑफ डे मूंगा डिस्कस कर डेज 1 डे 2 डेज ना ड्यूरेशन शो ड्यूरेशन ऑफ मंथ्स 1 मंथ 2 मंथ्स मतलब तो यो कोर्स के इंग्लिश लैंग्वेज दी ड्यूरेशन सदे या सोरा ड्यूरेशन उश सोरा दौरानिया कंप्लीट शो 1 मंथ कम देनो कंप्लीट शो 2 मंथ्स कंप्लीट शो 4 1 मंथ 4 2 मंथ्स 4 3 मंथ्स दा वेले की सिंस पने वेले की د ډیوریشن لپاره منث لپاره دغسې ایئرز لپاره 1 year 2 years 3 years نه سبا 4 راځي 4 1 year 4 2 years 4 3 years نو دا خو د ایئرز چې کوم دی نو موږ ډسکس کړ د منث ډسکس کړ د ډے او د ټایم ډسکس کړ منټس او سیکنډز دې نه علاوه یسټرډے ټوډے ټمارو دا سپیسیفیک کې راځي یسټرډے سپیسیفیک ډے ده او ټوډے هم سپیسیفیک خاص ورځ ده او دغسې چې ټمارو دا هم خاص ده دې نه علاوه چې بیا دې نه مخکې وروستو څه دي نه خو جنرل چې کوم دی نه خو هغه کې راځي سپیسیفیک کې نه راځي نه دې یسټرډے ټوډے ټمارو دې سره به سینس راځي سینس ټمارو سینس یسټرډے سینس ټوډے دغسې د ورځې چې کوم مختص ټایمونه دي لکه مارنینګ نون آفټرنون ایونینګ دې سره به هم سینس استعمالیږي دا هم چې کوم دی نه سپیسیفیک ټایم دي مارنینګ چې کوم دی د ورځې یو ځل دي او یو نوم یې دی سپیسیفیک یو خاص وخت دی مطلب د سهار چې کله انور راوخیږي دغه ټایمونه چې کوم دي ته مارنینګ ویل کېږي نو دا مارنینګ دی یا نون دی ماسپښین نو سینس مارنینګ سینس نون سینس آفټرنون سینس ایونینګ دا به یوز کېږي نو دا د سینس او د فور استعمال شه سینس سپیسیفیک ټایم لپاره او فور ډیوریشن آف ټایم لپاره استعمالیږي helping verbs present perfect continuous tense دا او helping verbs دی کې چې کوم دی نو دوه دي has been and have been یو has been دی یو have been دی he she it او one name سره has been استعمالیږي او د دې نه علاوه سره have been استعمالیږي I you we they او جمع نومونو سره سو پوزیټیو سنټنسز طرف ته مونږ راځو ټول لړومبې دي مونږ څخه پوزیټیو سنټنسز پوزیټیو نه مراد مثبت جملې دي نو مثبت جملو کې سبجیکټ پي ورپسې به هیلپینګ ورب خامخا هیز بین یا هیو بین بیا به فرست فارم اف د ورب وربړم به حالت یې ورسره به آی ان جی استعمالیږي دا ټینس کنټینیوز هم دی نو کنټینیوز ټینس کې همیشه فرست فارم اف د ورب او ورسره پلس آی ان جی استعمالیږي آی ان جی رها معنی ورکوي د آی ان جی نه مراد چې کوم دی نه جاری دی چې دا کار جاری دی کنټینیوز دی او بیا به آبجیکټ استعمالیږي او بیا به مونږ چې کوم دی نه سینس یا فور استعمالو او بیا به مونږ ټایم استعمالو چې کم ټایم نه دا کار شروع دی کم ورځې نه کمې میاشتې نه یا څومره ورځو نه څومره میاشتو نه څومره کالونه نو په دې ترتیب به دا وي سو فرسٹ سینټنس ته موږ څخه 1 نمبر دی I have been eating the meal since 1 o'clock मैं 1 घंटे से खाना खाता रहा हूँ दې یو خو دې کې I استعمال شه I is the short form of I have spoken English کې have په ځای باندې شارټ فارم وی استعمالیږي چې هغه آیو سپوکن کې وی आवाज ورکوي او بین ایټینګ می سو مختصر استعمال شو فل فارم هم استعمالی دی شو سپیکنگ کې وی استعمالیږي آیو بین ایټینګ د میل मैं 1 घंटे से खाना खाता रहा हूँ सिंस 1 o'clock ځکه 1 o'clock یو سپیسیفیک یو خاص وخت دی 1 hour 2 hours نه دی یو घंटा 2 घंटे ड्यूरेशन نه دی سپیسیفیک ټایم دی سو मैं 1 बजे से खाना खाता रहा हूँ تا دې کې ذکر راځي چې دې کې تا ټایم هم شو کو او دې کې چې کم دی نه تا هیز بین او هیو بین استعمال کړ چې دې نه مراد کنټینیوټي اف ایکشن دی چې دا ایکشن کنټینیوز دی
जारी दे मुसलसल दी तसलसल तो शो के नदी दे पारबा में 1 बजे से खाना खाता रहा हूँ ता रहा है पी रही है ते रहे हैं दी मानो के बराजी और को तो दी माना मैं 1 बजे से खाना खाता रहा हूँ तो जाए मैं 1 बजे से खाना खा रहा हूँ हुआ इनोम सही दे पख्तो के दी माना राजी जद यवी बजीना रोटाई खुरम मतलब जद यो बजीना लिग्याम रोटाई खुरम नेगेटिव सेंटेंसेस दी नज़ायरा खबर दागी कि बहेज और पसी नाट लगी न हेज और सर्च नाटो लगी न हेवन जूशी मनफी जुमलों के आई हैवंट बीन ईटिंग द मील सिंस 1 o'clock मैं 1 बजे से खाना नहीं खाता रहा हूँ जद यही बजीना रोटाई नफरम और हैव आई बीन ईटिंग द मील सिंस 1 o'clock क्या मैं 1 बजे से हैव आई बीन ईटिंग द मील सिंस 1 o'clock क्या मैं 1 बजे से खाना खाता रहा हूँ आई द यवी बजीना लिग्याम हो रोटाई खुरम नंबर 2 पॉजिटिव सेंटेंसेस के नंबर 2 मुझसे खच कम देनो यू सरदा यू हैव बीन या यू हैव बीन फुल फॉर्म में रेश यू हैव बीन ईटिंग द मील सिंस 1 o'clock तुम या आप मानवर गई तुम 1 बजे से खाना यू हैव बीन ईटिंग द मील सिंस 1 o'clock तुम 1 बजे से खाना खाते रहे हो तद यही बजीना रोटाई खुरी लिखा है रोटाई खुरी यू हैवंट बीन ईटिंग द मील सिंस 1 o'clock तुम 1 बजे से खाना नहीं खाते रहे हो तद यही बजीना लिखा नहीं रोटाई न खुरी हैव यू बीन ईटिंग द मील सिंस 1 o'clock क्या तुम 1 बजे से खाना खाते रहे हो आया तद यो बजीना लिखा है और रोटाई खुरी वी हैव बीन ईटिंग द मील सिंस 1 o'clock हम 1 बजे से खाना खाते रहे हैं मुंग यही बजीना लिग्यायु रोटाई खुरू वी हैवंट बीन ईटिंग द मील सिंस 1 o'clock हम 1 बजे से खाना नहीं खाते रहे हैं हैव वी बीन ईटिंग द मील सिंस 1 o'clock क्या हम 1 बजे से खाना खाते रहे हैं आया मुंग द यवी बजीना लिग्यायु रोटाई खुरू नंबर 4 दे मुसखा दे सरा देव बीन ईटिंग द मील सिंस 1 o'clock वो 1 बजे से खाना खाते रहे हैं अगवी लिग्यादी दे यवी बजीना रोटाई खुरी दे हैवंट बीन ईटिंग द मील सिंस 1 o'clock वो 1 बजे से खाना नहीं खाते रहे हैं हैव दे बीन ईटिंग द मील सिंस 1 o'clock क्या वो 1 बजे से खाना खाते रहे हैं आया अगवी लिग्यादी बजीना रोटाई खुरी अली एंड अहमद हैव बीन ईटिंग द मील सिंस 1 o'clock अली और अहमद 1 बजे से खाना खाते रहे हैं यही बजीना लिखिया दी रोटाई खुरी और खुरी मतलब मुसलसल लिखिया दी यही बजीना और तरु सपोरी ताहाल था एक्शन दिया यही बजीना तरु सपोरी ताहाल जारी दिया अली एंड अहमद हैवंट बीन ईटिंग द मील सिंस 1 o'clock अली और अहमद 1 बजे से खाना नहीं खाते रहे हैं अब हैव अली एंड अहमद बीन ईटिंग द मील सिंस 1 o'clock क्या अली और अहमद 1 बजे से खाना खाते रहे हैं ही इज़ बीन ही इज़ मतलब ही हैज़ ही शी इट वन सरा हैज़ इस्तेमाली हैज़ बीन में इस्तेमाली की दी टेंस के सो ही हैज़ शॉर्ट फॉर्म ही इज़ दे हैज़ बीन उमेरशिम ही इज़ बीन ईटिंग द मील सिंस 1 o'clock वो 1 घंटे से खाना खा वो 1 बजे से खाना खाता रहा है अगद यही बजीने लिख गया है रोटाई खुरी नेगेटिव के दे ही हैज़ंट बीन ईटिंग द मील सिंस 1 o'clock वो 1 बजे से खाना नहीं खाता रहा है अगद यही बजीना नदिल किया रोटाई नखरी और हैज़ ही बीन ईटिंग द मील सिंस 1 o'clock क्या वो 1 बजे से खाना खाता रहा है आया द यही बजीने किया दे रोटाई खुरी शी इज़ बीन ईटिंग द मील सिंस 1 o'clock वो 1 बजे से खाना खाती रही है अगद यवी बजीना लिग्यादा रोटे खुरी शी हैज़ंट शॉर्ट फॉर्म दे हैज़ नॉट शी हैज़ंट बीन ईटिंग द मील सिंस 1 o'clock वो 1 बजे से खाना नहीं खाती रही है अगद यवी बजीना रोटाई न खुरी न दलिया न खुरी और हैज़ शी बीन ईटिंग द मील सिंस 1 o'clock क्या वो 1 बजे से खाना खाती रही है आया वाली ग्यादा यही बजीना रोटाई फ्री इट्स बीन मतलब इट हैज़ बीन इट्स बीन ईटिंग द मील सिंस 1 o'clock वो 1 बजे से खाना खाता रहा है मतलब यो जनावर दे जानवर दे और रोटाई खुरी यो सिस खुरी सो नागे फारम इट इस्तेमाली देशी ही शी खुदा नशी वेल एटो तो ये नो वो 1 बजे से या ये में लेशिम
ये 1 बजे से खाना खाता रहा है. दे लिग्यादे de यवी बजीना रोटी खुरी. It hasn't been eating the meal since 1 o'clock. ये 1 बजे से खाना नहीं खाता रहा है. या has it been eating the meal since 1 o'clock. क्या ये 1 बजे से खाना खाता रहा है. Ali has been eating the meal since 1 o'clock. Ali 1 घंटे से 1 बजे से 1 hour वाला तमा जहन तराजी 1 o'clock थे. Ali has been eating the meal since 1 o'clock. Ali 1 बजे से खाना खाता रहा है. Ali द यवी बजीना रोटी खुरी. Ali hasn't been eating the meal since 1 o'clock. Ali 1 बजे से खाना नहीं खाता रहा है. Ali द यवी बजीना रोटी नखुरी. Has Ali been eating the meal since 1 o'clock. क्या Ali 1 बजे से खाना खाता रहा है. आया Ali लिग्यादे अवधियो बजीना लिग्यादे क्लास खाना खुरी रोटी खुरी. यही बजीना लिग्यादे Ali और रोटी खुरी. सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन दोबारा इस्तेमालेगी. अल्लाह हाफिज़. कंप्लीट. डन.